400 وریجو صفت شوی راته وروره هغې له به تاسو نن رانلېږم بیا به کېږي انشاءالله د 400 ټولو ځوانانو ته سلامونه کوه. کتونکو دا عطاو کوم چې یو تکړه سوشل ورکر دی کوم د غټو وریجو ذکر چې کېږي دا د 400 مشهور سواد دی. شپږ نیم کاله مخکې چې کوم دی نو د دې مشهورتیا مخې ته راله. نن خو د ملکنډ ډیویژن څومره خلک په دې غني خان روډ باندې راځي نو ځای په ځای د دیګونو والا ناست دي هغه خلک په روزګار دي او دغه غټې وریجې خرڅوي. الحمدلله په دغه روژه کې روزانه موږ دغه دیګونه ویشل په دغه خلکو کې وایي نه خو تاسو خبر یې ځکه چې ډېرو خلکو په ټیک ټاک یې وکړې او رنګ رنګ خبرې پې وکړې. الله پیږي څوک پاکه دي څوک په ناقه دي. الله جرم ورکوي او الله انسان ذلیله کوي خوم. نو نن د دې وریجو خوښي چې کومه ده نو هغه دغه سوشل اکټیویست عطا خوم کوي راځئ چې د ده دا پوره خبرې وورو. 400 وریجو صفت شوی راته وروره هغې له به تاسو نن رانلېږم بیا به کېږي انشاءالله د 400 ټولو ځوانانو ته سلامونه کوه او ژوند کامیاب سي انشاءالله. 400 ته به چکر وهو او د هغه ځې نور شي داسې مشهور دي نور مټۍ یې مټیان نه مټیان خو دلته پېښور کې ملاویږي. زه هم 400 ته سړی لاړ شي 400 والې وریجې وخوري او 400 واله ګوړه به خورو انشاءالله او شنې چای به څښو د ملګرو دوستانو سره. صحیح ده. ګرانو کتونکو اتا ته موږ 400 ته ویلکم وایو چې کله هم راشي انشاءالله دا غټې وریجې به پرې خورو. داسې نور څوک ومي نو بلکل راتلی شي. زموږ په 400 کې یا په پښتونخوا کې الحمدلله تکړه سوشل اکټیویست یو دې وخت کې کار کوي په دې روژه کې چې چا هم کارونه وکړل وي په خدمت کې الله ملاویږي او وي په خپله مخوره په بلو مخوره. روژه یو داسې میاشت ده چې دا د نعمتونو میاشت ده. بیا یا نصیب چې بله روژه کې موږ ژوندي یو که نه. بلکل په دې پښتونخوا کې په ملکنډ ډیویژن کې الیاس سهاره ډېر ښه کار کوي د ډېر وخت نه کوي. موږ هغه له هم داد ورکوو. دغه شانتې نور هم یو شمېر ملګري دي د هغوی هم ستاینه کوو دعاګو یو ورته چې همت په نه بیلی او هر سړی دا کار کولی شي. یعنې چې صرف الف خان یا بل نه هر سړی دا کولی شي. او څوک هم چې د خیر ښېګړې کار کوي نو په هغه باندې به ګوتې اوچتېږي نیوکې به پرې کېږي او میوهداره ونه همیشه خلک په کاڼو باندې ولي. د دې خبرو به بلکل پروا نه کوي او زه یو ژوندي مثال یم خلکو څه سونه وي خو کار مې د هغې نه تیز شو. د خلکو دپاره بد و زما دپاره خو ما چې څه کړي دي زه خپل ضمیر ته تابع یم. انشاءالله بله روژه کله راځي ژوندي و بیا به په هغه روژه کې دا کار کوو. دغه سیسټم به مخ په وړاندې بوځو. ټول کال هم دغه سیسټم روان وي کوم ځای کې چې غریب وي اواز ولا راپورته کوو او کوم خلک چې را سره کومک کوي په دې دنیا خو مو او په آخرت یې خو د یوې ټکي ذموار یو. الحمدلله الله ته تابع یو د دغه شیزونو شوقونه نه کوو. دا کار هم چې بیا اخره کې کوو نو د عزت نه هم کوو او د خیر ښېګړې کار کې عزت په کار هم دی. او انشاءالله الحمدلله په هغه عزت کې کامیاب هم شو. د توقعاتو نه زیات کار هم وکړو نو د خیر ښېګړې په کار کې عزت وکړې. دې کې داسې انا نه چې یاره نیک وم او چې نه دا تیرو 10 کالو راسي دا کار روان دی. الف خان شرپو ویلفیر فاونډیشن په زرګو زنانو ته ځان ورورسو او بیا 2018 نه دا تنقید روان دی او دغه تنقید مقابله کوو او غیبت کول د مړ ورور غوښې خوړل دي او چا پسې خبرې کول دا عبدالله خبره وي چې په صابون دی وینځي. الحمدلله په دغه روژه کې ډېرو خلکو په صابون ووینځلم او ډېر ګناهګار یو. الله پاک دا ته معافي وکړي. هغه شان عبادتونه هم پکې نه کړي هغه شان خدمتونه هم پکې نه کړي. خدای هم دې ژوندي لري بلې روژې ته چې دغه ازاله یې وکړو. دا د ټایم پیس د ټک شانتي دا یو چانس دا روژه چا په ښه تېره کړه چا په لډو په تاشونو او په دغه ملنډو باندې تېره کړه او چا پکې کار وکړو. الحمدلله په دغه لس کې مونږ کوشش وکړو چې خپل ځان هم شامل کړو خلکو ته هم ځان ورسوو. او د غټو وریجو ذکر هم کوو چې تاسو هم راشئ. د 400 غټو وریجو سره په زرګو خلک په روزګار دي او په سوونو خاندانونه
د دې روجو سره د هغوی د رزق هغه تړون دی او دغه روجه کې نورې مشهورې شوې نو انشاءالله خو آینده ژوندي یو کوشش به کوو چې د دې نه نور هم زیاتې کړو خو ډېرو خلکو وي لږې لږې ورکې یو هم پکې غیرتي رانغې چې یاره دا نن پکې زما له طرف نه یو دیګ ورکه داسې پکې څوک رانلل خو بس صرف دغه خبرې وکړئ مینوال ډېر زیات پکې را پیدا شو او زمونږ اواز چې کوم دی ډېرو خلکو ته ورسېده هغه شانتې پیجونه باندې سټرایکونه وو هغه شانتې رسایي نه کېدله نو ډېرو خلکو کومکونه وکړل الله پاک ته هغوی لا اجر ورکړي چا چې ښه کمنټس کړي دي چا چې شیر کړی دی چا چې زړه کې احساس لرلی چا چې موږ سره مینه ساتلې ده او نور دغه خلک چې دي هغوی سره د الله پاک پیش زم الله ته جواب دیم دغه خلک هم الله ته جواب دی خو د 400 غټ وریجې مې راوې ضرور یې وخوره یو پیره مننه خوشحاله وباد